نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه سلور خبری داسې دي سلور خبری چې زما په امت کې د جاهلیت هغه خوونه را روان دي د جاهلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې د سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا و دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه و ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته ته خو زه د کلي ملک یم پښتون یم پلان کې یم ډینګې یم خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی رسول فرمایي دا زما په امت کې را روان دي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ما ته خبرې کې کسبګر سړی دی سړی د تو ګوره خبرو ته وګوره څنګه خبرې دي کنه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والے دا کمزوري سړی دی دې ما ته خبرې کوي دا د جاهلیت خو دی در جاهلیت خو دی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وی مونږ باندې الله باران وره مونږ باندې الله تبارک وتعالى باران وره او کفار به سوال دا پلان کې ستوره ښکار شو دا د وجنه دا باران شو دا پلان کې ستوره ښکار شو دا د وجنه باران شو هغه په پستور باندې باران چې دا ستوره راشي باران کیږي چې دا ستوره راشي باران کیږي لکه زموږ د خلکو هم دا یو نظریه هم تر کنه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران موږ په سترګو مونږ نه دسی کنه او کله ناکله د باران موسم نه او باران الله تبارک وتعالى راووري بس دا د الله په قدرت کې ده او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای النیاحه ورکول دا ور د جاهلیت د زنانه او عادت یو سړی چې مړ کېده کنه هغه به وصیت کوي په ما باندې بجړه کوي په ما باندې بس کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا ډیر غټ سړی مړ دی په ما باندې بجړه کوي او مخصوص زنانه به هغه له خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زمونږ په مړي باندې سو کا جړه وکا هغه چې براله جزاله به خپل ټپاو کیس شروع کړي دا خو دې سړی و دا خو دې سړی و دا خو دې سړی جړل به خو به سره دا کیسه به شروع دا د جاهلیت طریقه ده دا جاهلیت طریقه ده هغه په پیسو باندې خزیره واستي نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي خو د خپل اورغه د پیسو غینه تیزی دي په کل کې داسې زنانه مشهوري الوی پلان کوي را لګور او خدا بوز جړه کوي ایس پاینه په مړي په پړ مخیرا پریوز دا ستا سره چې ته په پړ مخیرا پریوزي دا برابر ته چې د دې پلار چرته منډه پړ مخیرا راوځي او خو به جوړ کوي او چل به جوړ کوي او ټول خزیواله پلان کوي را پلان کوي جدا شي دغه پلان کوي تمام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړی دا نو مخکې خلکو پیسې ورکول نن سبا په کلی کې به پیسو میلاویږي پر دوه مړو پسې بس یو پړ مخې پر تاویږي او جړه بکې دا په شریعت کې د سره شته دی نو النیاحه ورکول په غم کې نبی رسول الله فرمایي دا سلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغې مصیبت راغې انسان دې زړه ته تکلیف راسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پوښتنه لورغه چې ورغه دغه ځنکدن شروع چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکړه د نبی علیہ السلام د مبارک سترګو نه وښکې روانې شو مبارک سترګو نه وښکې روانې شو دا نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت وفات کړه غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سوال جواب کړو زما بابا ته چې مونږ کړه لګراشي نبی علیہ السلام په سکار باندې مصروف وي زما ګور ته وایي چې صبر کوه بیا به هغه سوال جواب کوي بابا ته و چې لګراشي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راړو دا نو سي په غیږ کې چې راوغز دغه ځن کدن د نبی رسول الله په غیږ کې پروت او سایه ورکړه د نبی رسول الله د مبارک سترګو نه اوښکې روانې وي سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی رسول الله خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی رسول الله په غیږ کې راوغستو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې و ان القلب يحزن
والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دي د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام یې زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیر حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي تدین سیوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکی ځای نه زوی را روان دی د ملیشا نه ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي چل وو ټولې هغه مړ دی دکې خبرو ته باید هم سپاري د ایسارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او که دام به دملی دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورته وکئ د دې ولو نه زر کوز کوي بیا لرې کوي کو نیکمل خپلو نعمتونو نه به لاړ شي او که بدعملي تاسو به ترې نه خلاص شه د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دې څلور ټونګي ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګي ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضره شي که نه نو دا ایسارومه په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایساروه او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي وی پیغله جینۍ په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی ورګه دا خو به شپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه لا ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر دې جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغوی دا تا راله څه شي کتلی دا سره کوم زه بس په خپله خوښه کوم داسې که نه د خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دې ورګه زه ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر دې جوړه کړي نه هغوی دا تا راله څه شي کتلی زه بس په خپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوې وې تا تې تپوس کړی وې پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یې کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دي خپل خادي هم جوړول پکار دي په دې طریقه باندې